یو بزرگ نه خپل مرید تپوس وکړو چې حضرت دا بعضې خلک وایي یاره ما د پلانکي د بزرګ خوا کې خښ کا نو د هر چا خو خپل عمل دی او په قبر کې به هغه ته د خپل عمل سزا او جزا میلاویږي نو دا خلک ولې وایي چې ما د پلانکي د نیک سړي د قبر خوا کې خښ کا اوس دا مرید چې و دا شاګرد چې و نو دا عالم خو نو طالب نو امی کسو او تپوس یې د برزخ د مسلې وکړو اوس که دته دلایل وي او په دلایل ورته ثابتوي نو هغه په دلیل پوهېږي نه دا پیر د خپل مرید ته وایي چې وخت راشي بیا به درته وکړي که وخت کې ګرمي ده او دا مرید لګیا دی دې پیر ته ببوزې خوځوي دا پیر صاحب د خپل مرید ته وایي لکه ته دا ببوزې ما ته وایي که ما سره دا خوا کې نور کسان ناست دي دوی ته یې ورته حضرت زما نه دی نورو سره څه کار دی خو ته مې پیر او مشر مې دا ببوزې تا ته خوځو وایي د دې دا هوا دی نورو له ورځي وایي او وایي دا ستا د هغه مسلې جواب شو چې ما نه کوم تپوس کړی دا د هغې جواب شو نیکانو خلکو په خوا کې چې د قبر شو نو د هغې اثرات به په تا راځي څنګه چې د ببوزې هوا والي کېږي یو کس ته فایدې نورو ته م رسېږي نو تاسو ووایئ چې په قبر کې یو سړی پروت دی او د نیک سړي سره خوا کې د قبر راغی نو د هغې اثرات تا ته دررسي چې ته ژوندی او تا د نیکانو خلکو په مجلس کې ناسته وکړه د نیکانو خلکو سره دې مجلس وکړو د هغې به اثر نه خامخا به اثر وي مونږ چې دې مسجد ته راشو او دې مسجد کې مونږ کښېنو او دا خبره کېږي په دې وخت کې د انسان دا زړه داسې جوش ووایي چې یاره دا عمل به م کوم دا به م کوم دا به م کوم او دا څومره ګناهونه چې رانه شوي دي دا ټول به پرېږدم یاره دا پلاکې ګناهونه م انسان ته د ذهن کې اوني او په هغې باندې توبه استغفار هم کوي چې یاره دا خطۍ رانه شوې ده دا رانه شوې ده دا رانه شوې ده بیا به دا نه کوم دا د ده په دې مسجد کې په دې مضغو کې دا خبرې تاویږي د مجلس اثر دی او دا صحابو د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کړی یا رسول الله کله ستاسو په مجلس کې کینو نو زمونږ کیفیت بدل وي چې کله ستاسو د مجلس نه پاسو بیا زمونږ هغه کیفیت نه وي نیکۍ طرف ته هغسې شوق او محبت زمونږ نه وي څنګه چې ستاسو په مجلس کې ناست وي دې سره خو به مونږ په منافقت کې نه راځو چې ستا په مخامخ تا سره ناست یو نو ارادې بل شان وي او چې کله ستا د مجلس نه پاسو اراده بیا بدله شي دا خو به مونږ نفاق کې نه راځو نبی علیه السلام ورته نه منافقت نه دی دا د مجلس اثر دی کله چې زه په جومات کې ناست یم زما به شوق نیکۍ طرف ته راوچتېږي خو چې زه کله د مجلس نه پاسم د جومات نه وځم بیا هلته کیفیت بدل وي نو دا د نیک مجلس اثر دی نو الله پاک آیت کریمه کې فرمایي وکونوا مع الصادقین تاسو د نیکانو خلکو په مجالسو کې او د نیکانو خلکو سره ربط او تعلق برقرار وساتئ دا ستاسو د کامیابۍ نښه ده